دا علما په ډیرو سختو په تکلیفونو کې په خپل علم حاصلې او بیا استاسو بچو ته خای. مولانا عبدالقادر رایپوری رحمت الله علیه په ماشوموالی باندې پلار یې وفات شو، مور یې دا ارزو زما دا بچي عالم جوړ شوی، ویلې گو دیوبند ته، دارالعلوم دیوبند ته چلار د داخلو چې کوم تعداد د گنجائش د هغې سره د مطبخ موجود وو هغه پوره شوی. دته ناظم تعلیمات معذرت وکړو چې حضرت مونږ سره خو گنجائش نشته دی. دی ورته وایي مسجد کې خو ځای ډېر دی، مدرسه کې ځای ډېر دی، خیر دی مال داخله راکړئ زه به پاتې کېږم. هغوی ورته وایي مونږ سره چې څومره گنجائش د خوراک او د کانې دی د لنګر دی هغه گنجائش پوره شوی دی. ته کو اسې داخله اخلې مونږ به درله درکو، خو مدرسه ستا د خوراک انتظام نشي کولی، مونږ خپل چې څومره لیمټ و هغه مونږ پوره کړی دی. دی ورته وایي بس خیر دی، مسافر راغلی دی، یتیم هم دی او څوک شته دی هم نه، او دلته په پردي ښار کې د علم دپاره راغلی دی. دی ورته وایي خیر دی بس ماله صرف په دیوبند کې داخله راکئ، زما د مور ډېر غټ ارمان دی او زما پلار په دې ارمان باندې قبر له لاړ شو چې زه عالم جوړ شم. ناظم تعلیمات ورله اجازت ورکو، ټیک ده رجسټر کې به دې نوم ولیکو، خو مطبخ کې به مونږ سره گنجائش نه وي، ډوډۍ انتظام به ته ځان له په خپله باندې کې. مولانا عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه خپله واقعه په خپله باندې لیکي، فرمایي سحر نه به زه په درس کې کېناستم، غرمه به طلبا لاړل مطبخ ته ډوډۍ به یې خوړله او زه به دلته دغه شانتې وږې دا سر ته به مې ځان له څادر کېښودلو، بستره مې هم نه وه، زه به دغه شانتې سملاستم. ژمی پکې راغی، په ژمي کې زما سره بستره نه وه، نو زه به په پوړ کې سملاستم او هغه پوړ به مې په ځان باندې داسې راواړو، ما روغ ژمی په پوړ کې دقه شانتې ایستلی دی، زما نه د لاندې طلایي او نه د پاس بړستن وه. چې ماښام ټیم به شو او دا طلبای کرام به مطبخ ته روان شو، مطعم ته به روان شو، ډوډۍ به یې خوړله، زه به د ټولې ورځې نهر ومه. زه به لاړم دارالعلوم دیوبند سره خواته یو فروټ منډي وه، هغه فروټ منډۍ کې به خلقو د ورځې کیلې به یې خوړلې وي، خټکي به یې خوړلې وو، خربوزې به یې خوړلې وي، هندوانې به یې خوړلې وي، هغه پوستکي به یې غورځولي وو. ما به غلې غوندې په یو شاپر کې د فروټو د میوو هغه پوستکي راغونډ کړل او بیا به لاړم د سیند په غاړه باندې په یو ځای کې به مې هغه په پاکو اوبو باندې ووینځل او بیا به مې د ماښام په توره تیاره کې هغه د میوو پټونه خوړل او ما به الله ته سوال کو ربه ستا د دین د زده کړې دپاره راغلی یم، الله رب العالمینه زما د دې تکلیف په خاطر باندې خدای ماته علم را نصیب که. الله رب العالمین ترنه عالم جوړ کو. په وړاندبني کال چې کله خپل کور ته واپس لاړ شو په خپله باندې فرمایي وی زما مور په ژړا شوله د ډوډۍ په وخت کې. ما ورته وی مورې ته ولې ژاړئ؟ زه خو علم کوم، ستا خو علم ارمان و. وی چې کاش بچیه ستا پلار وې چې کال پس راغلی وې او ستا استقبال یې کړی وې نو ته دغه شانتې کور ته راننوتلې. بیا کاش بچیه چې ستا پلار وې یا زما وس کېدلی چې ما د وربشو په ځای باندې تاله د غنمو ډوډۍ نن پخ کړی وې، ځکه د وربشو ډوډۍ به درله مرۍ خوب کړي. ما ورته څه ونه وې، خاموش پاتې شوم. خو ما په دې زړه کې وی مورې تا ته څه پته ده ستا دې بچي خو په سالم کال کې یو نوړی نه ده سکلی، ما خو د میوو په پټونو باندې علم حاصل کو. زما محترمو الله رب العالمین ورله دومره لویه ورځ نصیب کړله. حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د شاګرد، حضرت مولانا عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه د شاګرد، لوی لوی اولیاء سردار الله جوړ کو، د لوی لوی محدثینو استاز الله جوړ کو، لوی خدمت ترنه الله رب العالمین واخیستلو. علماء بې قدري مه کوئ، دی پړوکوالي ډېر تکلیفونه تیر کړي دي. دا کچ ماشوم چې په مدرسه کې دی پاتې کېږي، تاسو ته پته شته دی د خپلې جامې په خپله باندې انځي، تاسو ته پته شته دی دی د ډوډۍ په وخت کې پچۍ غاړې ته ورواچي او بالټې په لاس کې راواخلي او دی په یو دروازه کې ودرېږي وظیفه راوړی خدای مو بخه. خپلو بچو باندې لږ دا ورځ لږ تاسو تصور وکئ چې زما بچی به زما د سترګو نه به پناه وي او غایب به او د ډوډۍ وخت به راشي، ما سره به په زړه کې دا فکر نه وي چې زما بچي به ډوډۍ خوړلي که به یې نه خوړلي. او بیا چې څوک په دروازه کې ورټي چې ورک شه چړیا موږ لا ډوډۍ نه ده پخ کړې، دا ماشوم بچی دی را روان شي د دغې کور نه، دا ماشوم دی په دې ماشوموالي باندې ډېر تکلیفونه تېروي. دی کو ژمی وي کو ګرمي وي کو هر حالت وي
د استاد د خپل ژوندۍ وقف کړی وي ډیره خواري ورسره کوي یو حافظ چې تیاریږي رونو په ډیره خواري تیاریږي زه تاسو له چیلنج در کوم تاسو یو سپاره چاته یاد کړئ بیا تاسو د هغې د سختۍ او د تکلیف نه به خبر شئ چې 10 سپارې کم استاد خپل شاګرد ته یادې کړي څومره خواري به ورسره کړي دی علماو ډېرې خوارۍ کړي دي اوس هم ډېر د تکلیف د کرب د زندګۍ نه تیریږي ناکرده ګناهونو کې تاسو لګیا یې په لارو په کوڅو کې ګندګیان راخلئ او د علماو په جامو باندې ورغورځوئ ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا علماء پس پروپاګاندا علماء پس درو علماء پس مختلف قسم الزام تراشي او بهتان تراشي